بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو دا نن چې کوم موږ آغاز کو سبق نمبر 1 حروف هجا. لږ د دې ټاپک او عنوان وضاحت بکوم. اولنی خبره دا چې سبق څه ته وایي. نو سبق ویل کېږي مخې ته تلل. سبق ویل کېږي مخې ته تلل. سبق نمبر 1 ټیک شو. بیا 2 3 4 یو قدم دوه قدمه سړی مخې ته روان وي اخره پورې سړی ورسي. دې ته ویل کېږي څه شی؟ سبق. نو دلته دی د موږ سره سبق نمبر 1 ټیک شو جی. دویم په دې کې زموږ سره دی عنوان حروف هجا. په دې حروف هجا کې اولنی حرف دی حروف. نو حروف جمع ده د حرف. حروف جمع ده د حرف. سوال حرف څه ته وایي؟ حرف څه ته وایي؟ جواب حرف ویل کېږي طرف او کنارې ته. حرف ویل کېږي طرف او کنارې ته. وس دا ده چې دلته کې د الف نه والا د یا پورې د 29 حرفونو ته ولې حروف او حرفونه وایي او هر ته پکې ولې حرف وایي؟ خبره لږ اهم ده، مشکله ده، توجه به غواړم. د دې وجه دا ده چې په دې حروفو کې ادا کولی کېږي کناري او طرف والا حرف. په دې حروفو کې ادا کولی کېږي کناري او طرف والا حرف. تاسو وایئ څنګه؟ هغه داسې مثلا مونږ ووایو جیم. اوس دا جیم چې کوم دی دا د 3 حروفو نه جوړ دی. نمبر 1 جیم، نمبر 2 یا، نمبر 3 میم. د 3 حروفو نه جوړ دی. لیکن اوس تاسو وګورئ په دې 3 حرفونو کې چې کله مونږ ادا کوو نو طرف والا حرف یعنی جیم ادا کېږي. جیم زبر، ح زبر، خ زبر، یعنی جیمه داسې نه وایو. جیمی داسې نه وایو. جیمو داسې نه وایو. بل حرف وایي مثلا لام. لام جوړ دی د 3 حرفونو. لام الف میم. لام الف میم. اوس ګورئ چې مونږ کله دا ادا کوو لام زبر لا مخو نه وایو که نه. طرف ولا حرف ویلی شو، کناري ولا حرف ویلی شو،